وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم مخی زورنا فطلب د معجزې باندې شری نخ غواړي او معجزه طلب کوي اوس دلیل بیانې دلیل عقلی چې معجزات او نخ بلا دي او خبره د دې دړونوالي ده او د لا علمای ده دا زدیان دي او عنادیان دي ګینینو د زمکه زناور او د هوا د مارغانو نه داغینم الله معلومیږي او دا الله رب العزت یواله معلومیږي خدای عزت کو عنایت کوي او کدی دمنګا نور معجزې راوړو کنور معجزې راوړل شي نو دای ایمان نه راوړي دې ځاو دلیل عقلی ذکر کړي چې سارونه د مارغانو نه عبرت واخلا عوام ستاون ته مخلوق دې او ستا بشان دی حاجتونه فیخیگی نو آغای دا اللہ در پری نخودو اللہ رب العزت تا محتاج دی او تاسو دا اللہ در پری خودو دا اللہ در ور آغام پری خودو او بل طرف تروان شوی وما من دابت فی الارض او نشته دی سیو ګرځیدون کې بزمکا دابا ما يدب علی الارض چا بزمکا باندې ګرځي او حرکت کوي مذکر و مؤنث کی برابر دی فی الارض دا صفت دا دابتون دے او قید واقعی دے یعنی دابوی آغا چه بزمک آبادی کردی دا ورپسی فی الارض تاکید لراوڑ دے وما من دابت فی الارض او نشته دی سیو گردیدون کے بزمکا ولا طائر یطیر بجناحیه او نیو مارغو چیالوزی کو وزر پلو باندی طائر وی چه عمر وزر والوزی اغتا وی وارپسی یطیرو راوڑو
دام قید واقعی دی او دفر توهم دا مجاز. کله یو سړی تیز لاړ شي یا لکه پلان کې سمالوزی تیز لو توم الوطل وی دای معنی مجازی دا دا الوطو نوالا طائر نا مراد تیز لون کے نده بلکہ آغا دے چی بوزر باندے لوزی نوار بسی اتویرو راوڑو چی مجاز تی ختم شی ولا طائرین یطیرو او نیو مرغای چیلوزی بوزر خلو باندی الا اممون امثالکم مگر دادی ڈالی ستاسو غنطا سمطلب چه ڈالی دی ستاسو غنطا یو فی المخلوقیت والمرزوقیہ آغیوم اللہ پیدا کری دی رزق دا محتاج دی تاسو الله پیدا کړی رزق دا محتاج دی تاسو ضرورتونه راځي او دا غیم ضرورتونه راځي دا غیم ضرورتونه راځي الا امم امثالکم هغه د الله در پرې نه خاودو او تاسو د الله در پرې خاودو دویم الا امم امثالکم مگر دا دی ډلې امثالکم تاسو غوندا په حکمت د پیدایش کې د پیدایش چې کوم حکمت ته دا غي او ستا یو دی خو فرق دا دی چې هغه جبلی طور د الله عبادت کوي طبيعي طور او انسان اختیاری طور هغه هم الله دې له پیدا کړی دي چې دا الله پاکي بیان کی او دا الله رب العزت قدرتونه ښکار کی او الله رب العزت انسانو دل پیدا کړل دی چې دا الله پاکي بیان کی او دا الله رب العزت عبادت کی صرف فرق دا دی چې انسان چې دی هغه کې عقل او تدبیر دی نو هغه کې د مقابل طاقت شته یعنی د عبادت د کولو طاقت پکې الله یې خره نه کولو پکې هم دی دا الله د توحید د مانلو طاقت پکې دی نه مانلو پکې هم دی نه مانلو پکې هم دی انسان کی اختیار او نور سيزونه جبلی طور دا الله رب العزت تابعدارو تعالی عقل درک تابع د الله خلاف کو اختیار در لدر کو تا دا اللہ رب العزت خلاف استعمال کو دا اللہ نعمت دا اللہ خلاف استعمال کو الا امم امثالکم درے مدادا الا امم امثالکم مگر داری ڈل استاسو غنطا حشر کی
لکه ځنې عالمان دا وی چې د قیامت پورته کېدل ټول زناور لدی را پورته وشي نو په زناورو کې چې چا په یو بل زیاته کړو نا مظلوم کمزور بعد زور اور نه بدلا والی بیا به الله رب العزت هغه مړکی کراور بخرو بل کراور نه بدلا والی یعنی مظلوم به ظالم نه بدلا والی چې زناورو کې چا په یو بل زیاتی کړیو او بیا به الله رب العزت هغه مړکی په جنت او دوزخ ورل نشتا د یو قول مطابق هغه دا نو امم امثالکم په حشر کې انسان ته وي چې زناور الله را پورته کوي او مظلوم نه ظالم نه بدلا اخلي نو انسانان باندې را پورته کوي او غیله او بدلی نه ور کوي او مظلوم او د ظالم تاسو باندې کیږي هغه نه وخامخا تاسو کیږي خامخا به تاسو کیږي څلورم دا دی الا اممون امثالکم مگر ستاسو غوندې ډلې دي او مخلوق دې ستاسو غوندې نو ځنې کارونه او ځنې خویونه په انسانانو کې د زناورو دي او پکار دې چې ځنې سبقونه انسان د زناورو نزد کی دا غي نزد کی یو ځنې غلط خوونه دي د زناورو په پکار دا په انسانانو کې مراتلې شي په انسان لا پکار دي چې د زناورو هغه خوونه دباو کی په انسان کې حیوانیت ته لکه امام رازی په دې ځای ذکر کړی دی ما من آدمی الا وفيه شبه من البهائم ما من آدمی الا وفيه شبه من البهائم پاره انسان کې د زناور خوونه شتا منهم من يحتصر احتصار الاسد ومنهم من يعدو عدو الذئب ومنهم من ينبه نباح الكلب ومنهم من يتطوس فعل الطاووس ومنهم من يشبه الخنزير وی هر یو انسان کی په انسانانو کې زناورو خوونه شتا زنه د بل په عزت په مال او په بدن داسې حمله کوي لکه اسماره او زنه منډه دومره تیز وای لکه د شرمخ او زنه بل پسې غاپی لکه د سپی هر وخت و بل پسې غاپی ینبه نباح الکلب او زنه بدسان نه چاپیره ګرځي او پیشنونه بکې یتطوسو کفیل الطاووس زناورو د طاووس په شان دي باټوله را د ځان نه چاپیره ګرځي پیشنونه کوي او زنه د خنزیر په شان دي بیا غداسي کده تا خنزیر تا پاک سيزونه ارتاو کې هغه نه خوري خو چې یو ګنده سيزو ویني نو آی کې وخلو وي
دغه شان دي ځنې انسانانی کچرتا یو عالم بیانو کی یا هغه مهنت کی کار کوي نو کسل کارونه هغه خپلیو کی نو دته هغه نخکاری که یو غلطی وشي او یو خبره داسې دورنګ غونتی وزي هغه له دومره هوا ورکی دومره هوا بولور کی چې سالم خبر به پټ کی دا خنزیر خوې دی بیا الغسله کی امام خطابی ذکر کړي فعلم یا اخی انما انت تعيش البهائم رور ځان پوهه کتر زناور سره وخت تیرای نو فلیکن حاضرک احتیاطک سپینا سمر ځان بچ کول پکار دی د زمرینه ځان څنګه بچ کول پکار دی د مار لړم لنډای نه ځان څنګه بچ کول پکار دی دا ظاهری چی داغه نه ځان بچ کول اسانی خو د انسان په شکل چرای شي نو ګران کار دی دغه شکل د انسان دی او حمله لکه زمری کوي یا حمله لکه د مار کوي ټاک دار کوي داغه نه ځان وساته او چې څومره طریقې سره احتیاط یا غوکا نو یو اشاره شو چې ځنې صفات په انسانانو کې د زناور دي په انسان لاول پکار دي چې د ځان نه د زناور خوینه لري کی د زناور د خوینه د ځان لري کی او دویم دې وخت رہی نو زناور له خلق د ضرورت په ټیم کې نزدیکیږي بس ضرورت ته حاصلوا نور پرې دوا او کو وخت رہی نبی احتیاط کوا او دا غي نزان بچکاو وسره ځنې زناور خوونه د زناورو هغه خولي دي هغه ته حاصل کا زناور خوراک حاصلای خو ظلم بچانه کوي رزق حاصلای خو ظلم نه کوي جنگ کوي خو دشمنی نه کوي اختلافو کی جنگو کی خو دشمنی نه کوي هغه حسد غرور او تکبر نه کوي یعنی کارونه هغه هم کوي مهنتونه هغه هم کوي او غرور او تکبر نه کوي غرور او تکبر نه کوي نو دې زناورو نه ځنې خوونه حاصل کا ځنې خوونه حاصل کا لکه امام شعبی ته چاوي وی بما نلت هذا العلم دا علم دی لوی مقام ته بسر رسیدلې دا علم دی لوی مقام ته بسر رسیدلې ناغو ته وی وای بباکورة الغراب یو د سار پاسېدل وختي د کارغه نه میدا چل زداکو و بحرس الخنزير او خنزیر رسنا کو نو ما غیرس په علم استعمال کو و بتملق الكلب
او سپه چاپلوسو خپل مالک ته چاپلوسی کولا ما خپل استاد ته چاپلوسی وکړه وبتملق الكلب وبحلم الجمل او بناکام دوخ باندې اوخ ډیر صبرناکو هغه خوونه مې دا غین راواغستل هغه مې په علم استعمال کړل کارغه وختي پاسې ده زبم وختي پاسې دلم او خنزیر رسنا کو نو ما دې له میراث شروع کو سپه چاپلوسو ناغه چاپلوسی ما د استاد د پاره استعمال کړه او صبرناکو نو ما غ صبرناکی په علم کې استعمال کړه چې زه په مشقتونو د علم باندې صبر کوم او په تکالیف باندې به صبر کوم دا غینه خوینه راواغستل دا سمچای دي دا غینه د حکومت چل سکا یوای ملکوی او ټول دا غیو په حکم باندې کینی او پاسی چاغار تعلقی دونه سر توخی دي ټول ورپسې وخیږي وي مونږ هم پیټو کې نه پاتې کیږو یا برازي او کنه راځي مونږ هم پیټو ته نزو ټول وسره تعلقی دارنګي د کفایت شعارای چل ادمیږي نه زکا چا کفایت شعار دې په لګه گزاره کوي چا تلاش نه وي خپل کسب خپل کوي خپل کسب خپل کوي دا خوونه وي راغینا سبق زکا او دا غینا چې کوم خو خوونه دي او په خزه استعمالول دي او په صحیح ځای استعمال کا یعنی په انسان کې حیوانیت شتا نیو دی دباو کی چې په روحانیت اوچت نشي غالب نشي او دویم دادا چې دا حیوانیت ختمیږي نه ازاله ناراضي او اماله دی ولو کی ازاله ناراضي چې ګینه بالکل ددنه غصه ختم شي بالکل ددنه ضرورت ختم شي دا د بدن ضرورت کې او تقاضی دي نو بالکل ختمي گینا خروخته والا برابر کی روخ دی والا برابر کی او په صحیح زبان دې استعمال کی نو دې ظالم بځای اماله ویو کی او داغي چې کم استعمال زائد دی او صحیح زبان دې استعمال کی الا اممن مگر دا دی ډلې او جماعتونه تاسو غونتا دا غیم ضرورتو آی ضرورتو کی دا حد نوم تیرے اونکو او مالک هم پرې نه خو دو انسان تا مالک پرې خو دو تا اولاد غواړي په زیارتونو اسپای کم زیارت ته تلوا او تو بیماره خکای په زیارتونو نو دامي حکم زیارت ته چې نه جوړ شي الا اممن امثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شیء نه کم کړي مونږه په لوی محفوظ کې معمولیوم یعنی سارو د پاره مونږ یو تقدیر لیکلو جبلی هغه پاغي روان دي انسانانو د پاره یو تقدیر لیکل شرعي او دې کله هغه نه خلاف وکي دا قانون شرعي دام د تقدیر یو شاخو ما فرطنا فی الكتاب من شیء نه کم کړي مونږه د لیکنه معمولیوم نو د انسانانو ټوله خبرې لیکلې دي ناصافي نه دي د سناور عمر سے لیکلې دي ناصافي نه دي دا مخکنه او پلان دې باغی کیږي لګیا دي
یا من شیء نه مراد الکتاب نه مراد قران او من شیء نه دلائل توحید شاپور شیخ صاحب رحم الله وی ما فرطنا فی الكتاب من شیء کمه نه کړه مونږه په قران کې د دلائل د توحید نه معمولی یعنی دلائل توحید امون بیان کړي مکمل مسله توحید مکمل بیان شوی دا ما فرطنا فی الكتاب من شیء یادرم کتاب نه مراد قران او من شیء نه مراد ضروريات نوی کم کړي مونږه قران کې سوم یعنی انسان چې څه ضرورتونو نام ټول پکې لیکلي دي زنه عبارتن زنه اشارتن زنه دلالتن زنه اقتضاءن سوق دلا عبارتن سوق دلالتن سوق اشارتن سوق اقتضاءن قراغلی دي ټول پکې دي په قران کریم کې زنه نبی علیہ السلام بیان کړل زنه مجتهدین بیان کړل ما فرطنا فی الكتاب من شیء ندی کم کړي مونږه په کتاب کې معمولی هم پچدار څه شوی دي دلایل بیان شوی دي اور از را روانه ده بیا الی ربهم یحشرون رب دې تبا الی ربهم رغفلتا او شرون جواب کړی شي دی سو کوئی سغیر زویلو قول دي صرف انسانان به جمع کیږي او پیریان او زناور با چمړو شنو خبره ختم دا قول جمهورو او ځنې وای زناور بم جمع کوي خدای تقریبا صيغه ذویل قول راوړی دا او انور په قیاس کړی دي خدای تحقیق مساله دا تعقیدی مساله نه ده بل چا یو تحقیق ته چا بل تحقیق ته ثم الى ربهم يحشرون بیا الى ربهم رغفلتا يحشرون ورجو مکړی شي دی واخر او شرال دی یو الله خوشاله کا دا قران مجید